بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېر ګران مشر زما لارښود ډاکټر علي خیل دریاب صاحب، پاچا صاحب، د مروان خان ټوله کورنۍ لري مشرانو، زما شاعرانو، ملګرو، مشرانو، کشرانو، السلام علیکم. مروان خان ته د ټولو نه مخکې زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم، ډېره زیاته ستاینه یې کوم په داسې ماحول کې چې زما زلمی، زما د قام د کشر ګل نماینده په مختلفو حالاتو کې خلک راغواړي د بم طرف ته، د ټوپک طرف ته، د خودکش حملې طرف ته، د چغې طرف ته، د جذباتیت طرف ته، په داسې فضا کې چې زما د قام کم بچی د دلیل خبره کوي، د منطق خبره کوي، د ډیبیټ خبره کوي، د کتاب خبره کوي، د قلم خبره کوي، د مباحثې خبره کوي، یقینا چې دا زما د قام روڼ مخ دنیا ته ښیي. زه غواړم چې تاسو ټول یو ځل د زړه د اخلاصه مروان ته کلیپ وکړئ. تر څو چې د کتاب د مندرجاتو خبره ده، موږ ته پته ده دا حقیقت دی چې په دنیا کې د ابجکټیویټي خبره چې کېږي، هغه خبره نن د نوي تناظراتو تر مخه غلطه ثابته شوې ده. په دنیا کې هیڅ شی، هیڅ ریسرچ، هیڅ هیسټري ابجکټیو نشته او نه کېدی شي. د هغې وجه دا ده چې یو انسان هم ابجکټیو نشي کېدی. ابجکټیویټي په انسان کې راتلی نشي، لکه څنګه چې جان صاحب اشاره وکړه. که د مثال په طور د هندوستان تاریخ لیکونکی په دې نه دی ګرم چې هغه په تاریخ کې خپل ملک غټ وښیي او خپل قام غټ وښیي، نو بیا زما مروان ولې په دې ګرم دی چې هغه خپل قام او خپل وطن غټ وښیي. د هر چا خپله نظریوي تاریخونه د قامونو حافظې وي، او څوک چې حافظه پیلي هغه خپل دشمن او د دوست په منځ کې تمیز کول پیلي. د کتاب یوه خبره او اخرنی سوال په دغه ټول کتاب دروند دی چې دغه جنګ چا وګټو. د قام د منجمد ذهنونو ډنډ ته یوه داسې ګټه ارتاو شوې ده، یو داسې کاڼی ارتاو کړی دی چې د هغې په ذهن کې ارتعاش پیدا شي او په دغې سوال په جواب باندې فکر وکړي چې جنګونه څوک ګټي او په تاریخ کې تر اوسه جنګونه چا ګټلي، د جنګ څه فایده وي، آیا تر اوسه جنګ نه فایده راغلې ده او که نه ده راغلې. یو بل سوال ډېر زما ذهن تکلیف کېږي او زه یې لږ ټایم لپاره پوره تنګ کړم چې هغه کله وایي چې کله چې چاینا او د هندوستان په جنګ کې بوخت وو نو پاکستان ولې حمله ونه کړه. نو ما ته د قدرت الله شهاب د کتاب شهابنامې یو واقعه را یادېږي چې لیکلې ده چې په دغه شپه د چاینا سفیر راغی او ما ته یې پیغام راوړو. زه ورته مروان ته وایم چې په کنټراست کې ورسره د شهابنامې هغه څو صفحې خامخا ولوله، نو کېدی شي تا ته ستا د دغې سوال جواب میلو شي. دلته په دې خاوره ډېر تاوده او ډېر ساړه جنګونه ټول عمر روان. نن که موږ ته چېرته تود جنګ په نظر نه راځي نو سوړ جنګ روان دی، موږ ته پته ده چې روان دی. یي به تر څو به بیا به بل څوک مروان را پیدا کېږي او د هغې تاریخ به لیکي. تاریخونه زما په خیال فیصله کون نه وي، فیصله کوونکي نه وي. په تاریخ کې د ریاستونو د بیانیو هم اثري، د قامونو د بیانیو هم اثري. زه یو ځل بیا هغه ته داد ورکوم، هغه د ډېر زیات د نوي سبا زیری ګڼم د پښتون قام دپاره. هغه یو د مثال په طور موږ پیش کولی شو چې زموږ زلمي
د 1300 او 1300 کالو په عمر کې هم کتابونه لیکي، کتابونه چاپ کوي، نه چې نور څه غلط اکټیویټیز کې هغه شامل شي. زه یم چې مروان د ټول پښتنو زلمو دپاره او د ټولو پښتنو پیغلو دپاره د لارو مشال شي چې ټول هم د ده په قدم قدم کېږي. روا دي چې د قلم دې راواخلي ودې لیکي، که په هره موضوع لیکل وي او د هر څنګه لیکل وي، موږ ته د قلم، د کتاب، د مباحثې، د منطق، د دلیل او د استدلال ضرورت دی. او په دغه حواله مروان زموږ سره مثال. ډېره مننه.